نو دا منځونو باندې د چا تیرو زما نه په دې منځونو څوک بخلې کی اوس چې د جمعات نه راوځي او حرام دې خوراکي د جمعات نه راوځي پردې غیبت ته خوراکي د جمعات نه راوځي د پردي کور رانولو مشورې ستا په کور کې کیږي او دا منځونه حج له سکاله 50 لک خلک حج تمان کړي مالی دې په حج قسم په خدای دې چې دا اجیان می غله لیدلي غله اجیان او غل جیبه والے په مکه کې ملي دي په خدای قسم چې حج لراغله په مانزه ولاړو مسپخین او مانه چترایو تختول مان اوس په کعبه زه دروغ وایم ها تاسو وایئ توبه استغفار خدای دې ما معاف کړي د پیغمبر په منبر ناست دی پاودس کې مس په خدای ته سجده لګوم زه دروغ وایم په مونږ ولارم او چترای مې اغستې و لاندې ته نشین استر لګېدل او مال کیس نه وړم دا چترای په بزان سره وړم په مونږ ولارم زور په دې یو سترګه مې داسې ورته وکړه چې یو اجي سه بوچا تکړه وې تا مان تمام غلاو ګل کپان دا مونږه چې سرلک ډیر خيو وسم نشتا وسم د پیشو رونه یو وای پیشو ترغه پورې شیخې چې په مګو نه یې ته خو دې پیشو ته لګه مګه وخه پر دې مال ورته ټیپر او گازر نخکای حرام خوار بېمان اورد یو سړی را ولجی د پټی پولې مې بل سړی هوا چې پته مې ولا ګولا اچي چای پولې والی دی ته حجای کړی پښتنه مې ته وکړه چې دا ولې ولجی دا زمونږ مشرانو ما ته ویلو چې د پوله غلطه یې خوښ شوې ده دا زمونږ په حد کې ده ان لله و انا نو دې خبرو باندې د چا زه خو تیروزم نه پدې منځونو یا پدې حجونو یا پدې ګیرو راشي دا غړې دوستو خبرې درته کوم دا اورېدو نه وای چې ګیرو والا درته شرمخان وکړي شرمخان روزانه په اخبار کې ګوره کم غل او ډاکو چې مړی دم رګیږي وی کني وای په ایمان دم رګیږي دا زمون ګیری نه دی دا ډیلی دی ډیلی زه چې ورځ تیریږي هغه خبره خوند را کوي او ډیره په مزه مزه وایم چې طالب ته یو خان ویلې چې استاد دا ګیره خدا که زما د سپیډه لکه طالب هم ډېر ښه جواب ورته خان که ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه زما ګیره ښه ده او که ایمان تیر نه کو نو بیا دا ستا د سپي لکۍ ته ښه ده اوس دا شعر رښتیا دی که نه اویا کاله د دې ماما وشو د بر وطن دی بر وطن کې د دې ځای په نسبت قبایلو کې علم او علما زیات دا شیر رښتیا دی کنه چې توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ دا شیر رښتیا دی توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ
پاویا کاله کې ما د کتاب او د قرآن ترجمه ونه کړې. زمونږ د دې ټول کائنات مالک څوک دی؟ څوک دی؟ د دې الله لفظ په ترجمه ځان پوي کړي. چې دا زی چې پیدا کړي ما به وجني، ما به ځان ته پیش کوي، او ما به یا جنت تلیږي یا به مې جهنم تلیږي. د دې لفظ په مطلب هم ځان پوي کړی دی چې زما د دې کائنات او زما د مال او زما د اولاد او زما د ژوند او د مرګ مالک چې الله نوم دی، دا دته الله ولی وای. په دې ځان پوي کړی. او د خدای بندگانو تاسو به څه کوئ؟ نن سبا خو د ټک او د پړک خبره ده، پویم نه په ځان او سادي وکي، پویم نه. پخوا خو به په کلونو بیمار و، رنځېده به، جوړېده به، رنځېده به او جوړېده به. اوس خو ټک او پړک دی. هارټ فیل اٹیک چې وشي عام انټنسو کیر ته یوسي اسپتال ته هغه مساج دی که څه بلا ده هغه ورته کوي او ډاکټرانو ستنې او ها نه نه اوس یو بله بلا راووته. هارټ اٹیک نه، بله بلا راووته. دا هارټ چې دی دا منجمد شي، یو سکنډ کې ودرېږي. بچ کې ناست دی او دا ودرېدو بس لاړې. ډاکټر راغی نه بس دوربین دا خو جي 6 منټه وشو چې ساتې وته ده. سکنډونو کې هارټ بالکل بلاک شي، ودري. دا هارټ بیماری تل تکړه، هارټ فیلیر وشو، پلانې وشو، ډنګلو نه نه نه. اوس الله راغی هارټ اٹیک په وشو، چرته مړ شو. بیا اسپتال ته یوړو دي، یو ورځ نیم اسپتال کې و، خو بیا مړ شو، هارټ اٹیک په شو. اوس خبره لاړه، هارټ اٹیک لاړو نه، هارټ منجمد شي، ودري. چې ودرېږي روان روان سمدي، ناس ناس سمدي. نو خبره چې دومره لنډه رااله او ته د کتاب او د قرآن په مطلب پوه نه یې، نو د مرګ نه وروسته هغه توره سوره کې به کې څه؟ پلار به نه یي، رور به نه یي، مور به نه یي، عزیز به نه یي، تربور به نه یي، دوست به نه یي. څوک به یې در سره چې ستا په سر به سوال و جواب کوي. چې قرآن هم در نه لرې وتښتي، پیغمبر هم در نه لرې شي، او راشي درته څوک درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شه په ګورستان کې. خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لېږدي. دې قبر ته تاسو ګورئ، جوړی د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی، دا پې داسې ونیسي رای کاږي، بیا یې پې داسې را کاږي، بیا پې داسې د اوښ د کوپ په شان داسې شی جوړ کي، بیا چم راوړي، شین چم هغه پې کېږي، بیا پې سیره واچوي، بیا په سر او پښو ته یې کاڼي نیغ نیغ ودروي، بیا لګیا یي د هلکان پې داسې لاس وایي خویایي را خویایي یې. خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لېږدي. درته به راشي د قهر ریږدي، تکیا دې خدای شه په ګورستان کې. توتیان فنا شو لاړل ارمان کې، سترګې مې نم که په هر زمان کې. درته براشي د قهر ریږدي، تکیا دې خدای شه په ګورستان کې.
جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کیږي او خلق ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د دغې شکلونو ته وګوري نو ړتې بوټوځي اول سوال پہ وکړي چې من ربک ستا رب څوک نو دړه نه بوټ وته من ربک ستا رب څوک دا ورته وایي ها ها دا الفاظ ها ها لا ادري آیا زه خو الله که پوهېږم چې زما رب څوک څوک دی خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای په حکومت کې وی نواز شریف ته دی خدای وی غلام اسحاق ته دی خدای ویلی و نواز شریف دی منلو چې چا اوس لیډیډیانې ته دعوت ورکړی چې پاکستان ته راشي ته په توره بلا مات شي اوس پاکستان ته د لیډیډیانې څه ضرورت دی چې راغواړي لیډیډیانه پېژنئ څوک ده څوک ده څه د یارې غلي شوي دا څه خدای ورکه ټولې پېژني لیډیډیانه د برطانیې د بادشاہ انګور ده د ملک الیزابت انګور ده نو د هغې څه ضرورت دی اوس هغې له دعوت ورکړی چې تشریف راوړه چې ستا په قدمونو د پاکستان مبارک شي خدای خبر کې په ده څه چل دی د ښځو سره ډېره لګي که څه چل دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې من ربو ستا خدای څوک و ته به ها ها لا والله که من نبیو پیغمبر دې څوک ها ها لا والله که وای به مونږ ته پته وه پلیته چې ته به همداسې جواب راکړې نو یو ګزار وله ورکړي حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واورېدل شي الا الثقلین مگر پیریان او بنی آدم نه اوري نو که خیال وکړئ چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیز چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورېدل کیږي الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ړومبنی گزار د خښېدو نه یو ګنټه وروسته دا ړومبنی گزار او دا ورځ په مونږ او تاسو ټولو را روانه که کتاب او د کتاب مطلب او په کتاب عمل مو نه پېژندو اخري حشر او انجام بمدای واخر دعوانا چې د قرآن کریم ترجمه چې 1400 کاله په کوم رنگ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده بیا مغه رنگ نقل شوی ده ائمه محدثین او مجتهدین او مفسرین ته او 1400 کاله کومه ترجمه د قرآن را روانه ده نو داسې خلق بم په دې ځمکه اوسیدونکي وګورئ او مونږ سره خلط به وګورئ چې هغې به هغه ترجمه چې کومه 1400 کاله شوې ده هغه به وایي دا داسې نه ده دا داسې لکه پرویزیان چې دي پرویزیت په دې پاکستان کې لویه دنیا اوسي
پرویزیان هغه خلق دی چې هغوی وایي دا قرآن منه او حدیث مه منه. حدیث چې دي دا د یهودو ډکوسلي دي او قرآن منه بیا د هغې ترجمه په هغه رنګ او طبیعت منه چې کومه د دوی راغواړي. نو عزیزانو عرض مې دا هو چې دې ځمکې د پاسه مختلف خیال خلق اوسېږي. داسې خلق هم فی الحال په پاکستان کې شته چې نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعرو او دا قرآن داغه د شعر کتاب دی. داسې خلق هم شته. اوس دا ټول خلق په دې پاکستان کې اوسېږي. په دې پاکستان کې د قرآن کریم د احکام منکرین اوسېږي. داسې خلق پکې اوسېږي چې هغوی روجې ته وایي چې روجه څه شی دی. روجه خو به هغه څوک نیسي چې چا کره روټۍ نه. منځونه پکې چا کړي دي. قرآن کې چرته لیکلي دي چې تاسو 5 وخته منځونه کوئ. د ځانه لګیا یک چیټ پاس کېږي. دا قسم حج متعلق به واورئ په پاکستان کې دا خلق هم ډېر دي چې حج چې دی دا یو طبعي عیاشي ده. طبیعي عیاشي ده. سړی چې سیل تړو شي نو حج نامه پې کېږي او هلته لاړ شي او کوټې نه تاو راتاو شي او اواز وکړي چې حج مې وکړي. عزیزانو زمونږ واسطه په دې ملک کې دا قسمه خلقو سره او دا قماش خلق په دې ملک کې ډېر زیات اوسېږي. یو نه دی، دوه نه دي، لس نه دي، شل نه دي، زر نه دي، په لکونو دي. لکونه. بیا په دې پاکستان کې چې کوم سرمایه‌داره طبقه اوسېږي، مالدار خلک، د هغې غواړو څه دین ایمان شته نه. د سرمایه‌دارو او د مالدارو خلقو خو څه دین ایمان شته نه. کاشي چرته بار شوقیه جماعت ترام شي او منظم کینو خلقو ته صدقاوی د پاره نور هغې غرض چې دی دا نه چې دا مونځ فرض دی یا زه د خدای فرض ادا کوم یا روژه فرض دا فرض ادا کوم یا حج فرض دی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې قرآن کریم دا امغه شی محفوظ دی چې کوم شی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی او کنه سر رد و بدل پکې شوی. د دې اوس یو پوښتنه تاسو نه همیشه دپاره د ویښ څوکیدار نه غلا کول چې دي دا ډېر ګران کار. د کمې خزانې څوکیدار چې ویښ وي هغه نه غلا کول دا ګران کار. یا د کم کور مالک چې ویښ وي هغه نه غلا کول دا ډېر ګران کار. همیشه دپاره غلا چې ده هغه اوده سړي نه کوي، ویښ نه غلا نه کوي. عزیزانو د الله نه زیات ویښ په دې کائنات کې څوک شته؟ وایي د الله نه زیات زورور په دې دنیا کې څوک شته؟ د الله نه زیات رښتینی په دې دنیا کې څوک شته؟ نو چې د هغه نه زیات رښتینی هم څوک نشته او د هغه نه زیات زورور هم څوک نشته او د هغه نه زیات طاقتور هم څوک نشته. اوس قرآن کریم دا د الله خزانه ده
او د دې څوکیدار چې دی هغه د الله ذات دی. نو چې قرآن د الله خزانه ده او څوکیدار د الله ذات دی او د الله نه زیات زورور او داغه نه ویښ او داغه نه لوی طاقتور بل څوک نشته. نو داغه په موجودګۍ کې قرآن نغلا کې دا د چا عقل منلی؟ اوس دا ویلی چا دي چې زه قرآن زما خزانه ده او د دې څوکیدار زه یم؟ دا خدای په خپله ویل. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی دا قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت او څوکیداری به زه کوم. دا به ما نه څوک لاندې باندې کوي نه. نو چې الله وی زه څوکیدار یم او ته وایې چې دې نه چا غلا کړې ده، نو دا په خدای دروغ دي که نه دي؟ او په خدای چې څوک دروغ وایي هغه کافری که نه؟ تاسو خیال دا. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دې قرآن کې چې دا 6,000 او 600 او 650 آیاتونه دي چې څنګه نازل دي نو همغسې محفوظ دي. همغسې یو زور او زیر پکې رد و بدل نه دی شوی. اول حافظ د قرآن جبرائیل علیه السلام دی. څوک؟ اول حافظ د قرآن جبرائیل علیه السلام. په دې ځمکې د پاسه دویم حافظ د قرآن چې و جناب محمد رسول الله. ورپسې دریم حافظان چې و ابوبکر او عمر او عثمان او علی خلفاء الراشدین. ورپسې بیا صحابه، ورپسې بیا تابعین، ورپسې بیا تبع تابعین، ورپسې بیا ائمه مجتهدین، ورپسې بیا ائمه مفسرین. نو د جبرائیل نه والا تر ائمه مفسرین پورې د یو سینې نه بلې سینې ته قرآن همغه شی محفوظ نقل شوی دی چې کوم شی د اسمان نه جبرائیل راوړی. نو یو زور رد و بدل په قرآن کې 1400 کاله وشو چې تر اوسه شوی دی. څنګه چې راغلی دی همغسې محفوظ. اوس تاسو به دا ووایئ چې قرآن څنګه چې راغلی نو همغسې محفوظ دی. نو تورات او انجیل او زبور دا هم آسماني کتابونه وو، دا تر اوسه پورې همغسې محفوظ ولې نه دي؟ انجیل ټول ګډ وډ کړی دی عیسایانو، تورات زبور ګډ وډ کړی دی یهودو. نام آسمانی کتابونو دام آسمانی کتاب دی، دا همغسې محفوظ دی او هغه درې واړه ګډ وډ شوي دي. د دې وجه عزیزانو، د دې وجه واضحه. د دې وجه دا وه چې تورات انجیل زبور آسمان نه 100 کتابونه نازل شوي دي. 100 صحیفې وي او 4 کتابونه. د قرآن نه سوا دا 103 کتابونه چې دي دا عارضی قانون. عارضی معنی ټمپریلی، وقتی. پیغمبر لراغی چې پیغمبر ژوندی دی قانون به چې پیغمبر وفات شو قانون هم ختم. بل پیغمبر راځي بل قانون به ورته راځي. نو دا عارضی قانونونه دا الفاظ چې په قرآن کې کومه ذمہواری د حفاظت او د څوکیدارۍ الله غشت دا الفاظ د انا له لحافظون دا په تورات کې نو، انجیل کې نو، زبور کې نو، صحیفو کې نو. دا تورات انجیل زبور کې الله نو ویلي چې دا کتاب ما نازل کړی او زه به حفاظت کوم. د حفاظت ذمہواری د نورو کتابونو خدای نو اغسته. دا خصوصیت د قرآن کریم.
او دې کې څه راز و؟ دې کې راز داو چې تورات، انجیل، زبور او نور صحیفه دا عریضی قانونو، پیغمبر شته قانونم شته، پیغمبر لارو قانونم لارو. د قرآن ذمہواری الله زکه واغسته په خپل ذمہ چې که بنی آدم ټول ختم شي نو د دې قرآن څوکیداری به زکوم، ځکه چې دا قانون د الله غرض تر قیامت پورې چلوي. تاسو خیال دا قانون به تر قیامت پورې چلیږي. نو د دې وجنه الله پاک ذمہ واغسته چې که بنی آدم ختم شي یا غرق شي یا د پاکستانیانو غوندې بېدینه شي نو د دې څوکیداری به زکه. پاکستانیانو غوندې شرمېدلې قوم شي او قرآن پورې ټوکې او مسخرې شروع کی نو د دې څوکیداری به زکه. ما ته ضرورت نشته د بنی آدمو د څوکیدار. الله وی زه پوهېږم او زما څوکیداری پوهېږه، زه به دا محفوظ ساتم. نن په پاکستان کې هم قرآن دی او شریعت دی او شریعت بل دی. نواز شریف دغه ته تللی دی دا دې کوهستانونو کې یخ ځای دی. کالام دے کہ جب سرد بلبل تلے نماوی چیو اگا خدای دے رومنی سچا چا پیدا کرے دلتا دا ملک سال دے او تا پا یخ زینو سرد خد تفرید پارا خوشتگی دا پارا ته په یخ ځایونو کې دا زمونږ د صوبه سرحد گورنر وګوره دا په نتګلۍ کې ناست میټینګ چې دې ځنه لکونه روپۍ خرج پې راځي. تمام سیکریټریټ نتګلۍ ته وغواړي چې راشي میټینګ ستا هغه کور روان شه چې په ګجرات کې دی او که په پنجاب کې دی. ته خو ګرځه په وزیرستان او په شمالي او جنوبي او په قبایلو او په مومندو په باجوړ او په ادم خیل او په باړه په دې جنسو ګرځه. ته خو د جنسو گورنر ته په نتګلۍ کې څه کې کور دی لوټي لوټي. هغه ورځ مې یو نه تپوس کوی چې زه د شپې د قرآن درس کوم. دا خلق ورته ناست دي او قرآن شریف درس کوم. مال څوک پکې ناست دي ویل زما ټول مقتدیانی او زه ورته د شپې ترجمه کوم. مال دا پکې ده تا سره چې ده ویلو دی خو دوه درې ځله ترجمه ختمه شوه دی پکې. مال خان هغه ته مې هلکه دلته ما ته نږدې راشه. چې نږدې راغی مال تا درې ځله قرآن د سره په ترجمه ختم کو. ویلو جی مال ته خو به بیا مونږ نه هم زیات پوه شوی ځکه چې مونږ یو ځلې ترجمه کړې نو ته خو به مونږ نه هم ښه پوهې. وی چې بس جی پوه شي. مال په دې مې پوه کړه چې د قرآن ته قرآن ولې وایي. دا لفظ دی قرآن. څنګه دی؟ قرآن. نو دی کتاب ته قرآن ولې وایي؟ وی یاره جی دا خو مونږ ته د استاد نه ده ویل، د دې ترجمه یې راته نه ده کړې. نو مال دا لفظ په قرآن کې راغلی چې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. نو دا لفظ په دې قرآن کې راغلی دی نو د دې لفظ تا دوی تاړو ترجمه نه ده کړې. تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې مسلمان قوم د قوم داسې شو چې قرآن کریم د دوی هغه کتاب دی چې د دنیا او د آخرت نجات پې غواړي او د مرګ نه وروسته پې ځان بخي.
او د هغه کتاب د نامې ترجمه هم نه ورځي پوهیږم نه تاسو خیال نو چې یو قوم د قوم داسې وي د علماء وګوره په دې ملک شمار نشته شمار لکونه هر جماعت کې که عالم نه نو نیم ملا خوي نو چې قوم د قوم داسې وي چې هغه د خپل کتاب د نوم ترجمه نه ورځي یا د قرآن ته کتاب هم وایي